پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الدین كله ادب. دین دا سراسر ادب دی. ګوره بعضې اشیا داسې دي چې هغې ته نصف دین ویلی دی، لکه مثال په طور باندې الحیاء شعبة من الایمان، دا هم یو حدیث دی چې حیا د ایمان حصه ده. الطهور شطر الایمان، صفایي د ایمان حصه ده. دغرنګې اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، چا چې واده وکړه نیم دین مکمل شه، نیم ایمان مکمل شه. نو دا داسې حدیث دی چې په دې کې یا حصه راغله چې دا د ایمان حصه ده، دغرنګې صفایي د ایمان حصه ده، حیا د ایمان حصه ده. خو یو شی داسې دی یو چې هغه ټوټل دین دی، هغې ته ویل کېږي ادب. واحد ادب داسې شی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الدین كله ادب. دې کې حصه نه ده یاده کړې چې دا ادب د ایمان حصه ده، بلکې تمام دین د ادب دی. نو ادب یو داسې شی دی چې تاسې وګورئ په دنیا کې کوم خلک چې کامیاب شوي دي، نو هغې شاته یو خو محنت دی، دویم ادب دی. کوم یو کس کې چې ادب وي الله رب العزت خامخا هغه ته ترقي ورکوي، او کم یو کس چې بې ادبه وي نو الله رب العزت یې محرومه کوي. که تاسو به لیدلي مې په زندګۍ کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د استاذ بې ادبي وکړي، نو بیا یا ګاډی چلوي یا ډریوري کوي یا ټیلري یا بل کار کوي، لیکن الله رب العزت هغه کار نه لري کم کار چې استاذ وي. استاذ کار چې الله رب العزت اخلي، چې کم استاذ ستا کم یو استاذ یو هغه کار کوي. لکه مثال په طور باندې ستا استاذ دی او بخاري شریف پڑھاوي، ته د خپل استاذ ادب وکړي، الله رب العزت په ستا هم د دغه بخاري خدمت اخلي، تا نه به هم الله رب العزت مقدر کوي. خو بالفرض او تقدیر ستا د سکول استاذ دی او تا ته فزیکس یا کیمستري ویل او ته د هغه ادب کې، الله رب العزت په خامخا تا ته ترقي نه درنصیب کوي، سبا به ته هم دغه کتاب پڑھاوي. لیکن زیاته سکول واړه دا ولې محرومه کېږي؟ مین پوینټ پکې دا دی چې دوی بې ادبي کوي. مین خبره دا ده چې دوی بې ادبي کوي، نو الله رب العزت یې محرومه کړي، نو بیا لسم یا نهم دې ته چې ورسي نو بیا بار ته مزدورۍ راځي. دا ولې مین شی ادب دی. ادب په دې کې وي نه چې نه پکې نو بیا تاسو به لیدلي څوک خودکشي کوي، بیا خبر شو پلاني ځان مړ کوی نوستېږي. دا ولې یو خو مین کار دی چې دوی د الله رب العزت د دین سره وابسته نه وي. چې الله رب العزت د دین سره وابسته نه وي نو بیا خپله زندګۍ باندې دومره تنګ شي، دومره چې مرګ باندې بیا راځي. د الله رب العزت دین نه هم ټیم ورکړي، ځکه ستا چې اصل د زندګۍ مقصد هغه څه شی دی؟ الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دا انسانان ما د عبادت لپاره پیدا کړي دي. نو چې ته عبادت ته ټیم نه ورکړې نو بیا به خامخا ته په خپله زندګۍ باندې تنګېږي، او د مدرسې طالب العلم سه یوه روپۍ هم نه وي، بیا هم ښه په سوټ بوټ ګرځي او ښه خوشحالي. ولې هلته د استاذ او د دین سه او ټول ادب وي، چې کله ادب وي نو بیا خوشحاله وي، الله رب العزت یې ترقي هم ورنصیب کوي ته، بیا ته الله رب العزت د دین کار هم واخلي، او بل طرف ته د سکول هلکي نو هغې په خپله زندګۍ باندې تنګ شي. دې د وجې نه دا دین چې موږ ځان ته مسلمانان وایو، موږ یو مسلمانان، لیکن موږ ته د خپل اسلام پته نشته. د خپل اسلام به زده کوې، دا دین ټول ادب دی، او په مخ د ځمکه باندې چې د ټول نه اوله ګناه شوې ده. کله چې الله رب العزت اسمانونه فرشتې د هر مخلوقات پیدا کړه، د ټولو نه چې اوله ګناه شوې ده هغه بې ادبي ده. دې شاته لویه واقعه پرته ده، لیکن د ټولو نه چې اوله ګناه په مخ د ځمکه او په اسمانونو کې او په جنت هر ځای کې چې شوې ده، خو اوله ګناه دا بې ادبي شوې ده. نو بې ادبي دا دومره یو عظیمه یو بده لوی اثر یې ډېر زیات یو عظیمه ګناه ده.